class हाँ okay जी come to class پرون مونږه فونټ باره کې خبره کړې و ٹھیک شو ان شاء الله سم مشکل به بکینه وي تاسو لږ کار پیو کوي مشکل به بکینه وي ٹھیک شو خانن راځو وایو clear formatting clear ویلی شي صفای تا او فارمیټ ویلی شي ستا رنگ روغن تا clear رنگ روغن تا سمپل راځو لکه دا زمونږه دا ډیزاین دا this is called so formatting کله چې مونږه سایز زیاتو ډیزاین ورکو سټایل ورکو کلر ورکو that is called so formatting clear مثلا زرا ما یو پیراګراف ولیکو او دې ته یو خاص فارمیټ ورکو زرا اعظم سمپل دی باندې کلیک ټیک شو دا مثال یک وګوره تاسو ګوره اوس سمپل دی کنه دی ټیک شو سمپل مثال یک تاسو راشي بای ډیفالت د دې سایز څومره وي مثلا 11 دی کنه ټیک شو زرا او د دې سایز می زیات ک یو می دا ډیزاین ورکو کلیر بیا راغلم او دلته می دا ډیزاین ورکو بیا راغلم دلته می وتا کلر سیوا ک بیا راغلم انډرلاین می تور کو د یو نه زیات فارمیټ په دې ما اپلای کړ اپلای نه کړ کلیر زه وایم چې دا ټول فارمیټ څومره فارمیټ ما ورکړي څومره ډیزاین چې ما اپلای کړي زه وایم چې دا ډیزاین په یو ځل شي ختم شي لکه یو کس راځي دا سلیکټ کی او د دې نه پس راځي سایز کمی د دې ځای نه بیا راځي د دې ځای نه رنگ بدلی بیا دې ځای نه دا انډرلاین ختمي نو دا خو ډیر مشکلی زه ته چې موږ سره یو کمانډ دی کلیر فارمیټ چې سنگل په دې باندې کلیک کو په سکند کې دنه زموږ حال چې څومره ډیزاین وي هغه به ختم شي او زموږ ډیټا به عادي حالت ته شي واپس راشي یاد به کنه ان شاء الله clear formatting څومره ډیزاین چې تاسو ورکړی وي نو ډایرکټ سلیکټ او هغه نه پاس clear format باندې کلیک نو ډایرکټ بس تاسو هغه ډیزاین شي ختم شي ان شاء الله کلیئر وي ټیک شو مشکل ونه ده کنه ها دې کوم څه مشکل نشته رازو وایو د فونټ دلته موږ سره یو وړ بٹن د ښکاری کنه شارټ کټ کی دا کنټرول ډي دا موږ دې نه راوستې شوې دې جنا یا سمپل راشو کنټرول ډي پریس کړئ دا شارټ کټ کی دا یا کنټرول شیفټ اف سره امونګه دا فونټ وینډو راوستې شو کلیر فونټ کا نام هغه فونټ شارټ کټ کی کنټرول پلس डी कंट्रोल प्लस डी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दा शिफ्ट की जी या बे गुड के क्लिक कई उस दामूंगा कम कार चे मुंग दल तक करे अमा गदल तम वायो हो ले सरसरी नजर पे रहते थे रोम टिक शो उस्ताद दौड़ान दे भाई गोरस पहला राजू फोन दामूंग कम मसलन तासु दल तो गोरे दा जमूंग दे टेक्स्ट दा स्टाइल कम यो सेलेक्ट है लगातार सुधी स्टाइल तो गोरे कम यो स्टाइल सेलेक्ट दे कैलिब्री बॉडी दलता राशि सिंपल दलता कम यो सेलेक्ट दे बॉडी कारी गाना जज कम स्टाइल मुंग ददी जने चेंज को हमारा स्टाइल मुंग ददी जने चेंज करू शो का स्विच इज सिंपल तासु दी जे तो गोरे प्रीव्यू कारी दास्ता गाना पदी के जिसासु कम स्टाइल खोक्षी लांदी गोरे तासु दा प्रीव्यू कारी पदी के जिसासु कम स्टाइल खोक्षी द फॉन्ट हमारा तासु करे शी पर टेक्स्ट बांधी अप्लाई करे शी गोरा कारी दास्ता ना गोरे مثلا زما دا خوښ اوکے کما دا ګورې تاسو په فون بس شي اپلای وشي مشکل بنه ان شاء الله ٹھیک شو دې ځنم کولې شو ګوره دا بهوس کله دې ځنه چینج کوي مثلا دا می چینج کو تاسو ګورې دلته ام ما سټایل راغلی کې سټیلر د کسه دی کاری تاسو کنه کدی ځنه چینج کې او کاغذ ځنه چینج کې بل راځو فون سټایل تا سمپل راځم او زه دیم چیرې مونږ امدا کا باډي والا یوز کو اوکے کما ٹھیک شو سایز او تلک زیات کوم چیک کاری تاسو ټول بیا راځو بل موږ سره دی فون سټایل यो दिस इज कॉल्ड रेगुलर इटैलिक बोल्ड और बोल्ड इटैलिक और बोल्ड को बता सो पेज है रेगुलर से तो नॉर्मल चिकम हालत भी आगे तवेरी शी से रेगुलर क्लियर नॉर्मल जो दम चिना मा सर से पकार दे इटैलिक पकार दे दी तता सो कारी दाजे kana da गोरा जो दम च रेगुलर सीधा इटैलिक लग पत्रस या शॉर्टकट की दा कंट्रोल आई वेले मु kana da मु दी जनम कोले शुदा कारी da जो दम चिना बोल्ड पकार दे लगा कम चमुगा दी जे की वेले अमा का खबर दी पुए गए kana اماغه سيزونه دي صرف یو نظر کې ته ٹھیک شو زه تم چې یو کس وی چې ما سره لګیدل ته کومه بورډ سلیکټ کو نو اټالیک نه زه تم چې بورډ اټالیک دواړه پکار دي پیډ دی وی موټا دی وی او پترس دی وی نو بیا مونږه د دې ځنه کولی شو او د دې ځنه ام کولی شو ډایرکټ ان شاء الله کلیر وي ها یاد وای کنه بل مونږ سره دی سایز زمونږ د ټیکس سایز څومره پکار دی دې ځنه مونږ دا سایز کولی شو دې ځنه کولی شو او کنه به مونږ دې ځکه ویلو دې ځنه کولی شو آسان دی کنه
ګوره سمپل رازو سایز څومره پکار دی دومره اوکې سایز بس شي چینج بشي دې ځنه هم ډایرکټ چینج کولی شي څومره پکار دی سورلس دلته به مونږ لسوي سورلس وي یا ډایرکټ څومره پکار دی 13 اوکې ډایرکټ بس شي 13 بشي ان شاء الله کلیر وي یاد وي آسان دي ها بیا رازو فونټ کلر دا مونږ دې ځکه ویلې وې فونټ کلر ښکاري تاسو کنه ٹھیک شو زه غواړم چې دا کلر زموږ داسې نه دی خوښ کم کلر دی خوښ دی پرون مونږ الریډي ډیسکس کړیو ریډ کلر دی پکار دی دا کلر دی پکار دی زه ته چې ریډ مې پکار دی ٹھیک شو اوکې کما ګوره ریډ کلر بس مونږ په ټیکس شي اپلای شي مشکل خو نه دی کنه ډیر آسان ښه واپس رازو ادا بدانو رو ګوره کنه مور کلر ما خبرې دي انډرلاین ورکوما ګوره نن دی کنه اوس په دې کې یو بل خبر راځي زه دا ورکم دي ته ورته تاسو اوکې کما ٹھیک شو دا ګوري انډرلاین واغستو کنه خو تاسو غور وکئ اوس دی انډرلاین ته تاسو ګورئ ټول لاین کلر اغسته انډرلاین اغسته ټول لاین انډرلاین اغسته کنه دی اغسته یو کس وی چې نه چې کوم ځای کې صرف لیکل شوی هغه ځای کې پکار دی نو څه ته وایو نه ختم کا بالکل اوکې کما زه ته چې نه زما دا سي انډرلاین پکار دی ورډز اونلی صرف لغاتونو له انډرلاین ورکوه نور له ما ورکوه اوکې کما وګوره صرف لغاتونو له انډرلاین ورکوي نور له نه ورکوي سپیس باندې نشي کله مشکل ونه دی کنه دې ځنم کولې شي دا وګورئ کلیر دا زموږ انډرلاین کلر دی دا مې کم کلر مې خوښ دی ان کیس گرین اوکې نو دا وګوره انډرلاین کلر وسې شي گرین بشي آسان دی ښه هیڅ مشکل پکې نشته دی واپس نه بل راځو افیکټ سټرایک تھرو دا موږ دې ځکه ویلو سټرایک تھرو ښکاری دا څه کنه لکه بعض اوقات اکثر موږ سره اوکې کما لکه مثلا تاسو ته چې مو ویلي چې د دې ځنواله تر دې پورې دا ټیک زموږ داسې پکار دی دیس از کارډ سټرایک تھرو که یو کس غواړي چې د دې ځای نه کو د کوم ځای مثلا دا واړم دا سلیکټ او د دې ځای نه کوي سټرایک تھرو افیکټ وایستا اثر ته ویلې شي ډیزاین ته سمپل کلیک اوکې نو دا ګورې په هغه ځای بس شي اپلای شي سلیکټ آل گو ټو آسان دی خاصه کبي زر ورځم صحیح ده کنه ډبل سټرایک تھرو ډبل پکار دی اوکې کما نو دا ګوره ډبل به راشي سنگل پکار دی نو دا بس وکړو د دې ځای نه سنگل یوز کو نن دې پکار اوکې نه وای پکار کلیر بل راځو سوپر سکرپټ او سب سکرپټ دا موږ دلته ویلو کو یاد شي یاد وای کنه وکما بل راځو شیډو ته دې ته وګورئ ها ٹھیک شو شیډو خو پیژنې نه کنه سوري ته ویل شي مثلا ما دلته ولیکو کمپیوټر ٹھیک شو یا ودا سی ولیکم ځا و مې لیکو سو افغانستان ان پکې وی پاتې شو پوره کا دا ځل سایز ته زیات کما ځکه چې مونږه دا شیډو لګ ښکاری نه کنه ته دې ته وجه بدل ولیکو ٹھیک شو د دې به یو ډوپلیکیټ والو کنټرول سی او دغه پاس انټر کنټرول وی ښکاری تاسو کنه دواړه اوس تاسو ګورئ دا دواړه تقریبا یو شانتي دي سفر د تخکاری بکې نفکاری یو شانتي دي ټیک شو یو کس وی چې زما دله څه پکار دی زما چې کوم دا ټیکست دی دله ز سور کوما شیډ اور کوما سورې ورکا سورې دا تاسو ګورئ اوکې کما تاسو لږ غور کوئ ښکاری ته اوس کنه سفر د تمه سوسيږي بس چې لږ شانتي پوهې شي بدا ډیر کزي سلیک کوم اوس پکې صحیح ښکاری او که چېرې بولډ کما یو تر رنگ ګور اوس ښکاری اوس بداس تاسو وغیرہ چې څنګه کې this is called so shadow سایه ولا ورکه معمولی شان سورې کلیر بل موږ سره د آوټلاین څه کار کوي شیډو ختم آوټلاین صرف بهر ته دی وی دنه بنوي آوټلاین اوکې دا به تاسو لیدلی وی دا سټایلونه کلیر this is called so outline اوټ ویلی شي بهر صرف بهر بوي او ان سایډ بس تاسو سوي فیلینګ نه وي مشکل خو نه ده کنه که مشکل چې بیا لکه په مزه شم آسان ده ها هغه سيزونه دی موږ صرف دوباره پیرا دو بل موږ سره دی امبوس او انګریو دا تقریبا یو شان دي لکه امبوس بدنه نه کلر وی بهر بنوي امبوس دنه تاسو ګورئ لکه فرق محسوسوي ګور دې ته وګورئ کیلیبری دی او سایز یې څومره دی 80 او دا هم سره کیلیبری دی او سایز یې څه دی 80 دی لکه فرق نشته خو معمولی دی افیکټ کې فرق کاری تاسو ته کړه معمولی شان افیکټ کوي ښا او دا زموږ څه دی انګریو معمولی شان دا سي انګریو شانتي بس یو خاص یو ډیزاین شانتي لري بس تاسو لکه غور کوي ٹھیک شو کنه لکه معمولی شان فرق محسوسوي کنه بل موږ سره سمال کیپس آل کیپس سمال کیپس کار کوي لکه تاسو ګورئ زرا زما دا ایز سلیکټ دی له بدر رنگ ورکوم چې تاسو په پوهې شي خطرې دا سره ټیک شو سلیکټ دلته تاسو ګورئ دته وی شي سمال کیپس زه ته اوکې کما
دا تاسو ګورئ دا A چې کوم دی دا لږ بره دی او دا AFGAN دا زموږ سره راغلی دی دا لږ شانتې لاندې دی یو ډیزاین دی افیکټ دی ښکاري که نه او که چېرې مونږ راشو زه د دې یو ډوپلیکیټ واخلم کنټرول C او دلته راشم انټر کوم کنټرول V دا وګورئ تاسو او دواړه یو شان دي که نه زه وایم چې نه بل ډیزاین د مو سره څه آل کیپس ټول یو شان دی راوله اوکې کما سایز ډېر زیات دی دا وګورئ تاسو small cap او all caps کې فرق معلوم کو this is called so small caps and this is called so all caps clear دا لکه دا به ټول یو شانتی دی دا وګوره د بر اندازه یو شانتی ده او دا بر چې کوم دی دا یو A چې کوم دی دا زمونږ لږ بر راځي او نور لږ شانتی لاندې راځي بس دا سټایل ده سو نو دواړه څنګه اپلای کې دواړه به بیا موږ ته څه پته لګي ٹھیک شو د دواړو خو بیا نه کیږي کنه مثلا دا وګوره یو اټ ا ټایم هم یو دا کولې شو لکه مثلا اوس بیا پاګه کې څنګه پہچان کې یو به د سره راکاږي یو بل به د سره راکاږي نو بیا خو نه کیږي کنه صحیح ده خاجبل مو سره د هډن پیجنې هایډن وته وسو کته هډن وای لکه موږ یو ټیکس پټو لکه تاسو ګورئ دا ټیکس تاسو راخکاری کنه زه دم چې دا ټیکس موږ سره دی موجود وي لکه وی خدا را نه پټ کا اوکې کما تاسو ګورئ تاسو هغه ټیکس بس شي پټ بشي دا وګوره اوس پرینټ آوټ کې روزي نه روزي یاد وای کنه واپس یو خدا خبره ده چې موږ کنټرول زد کو واپس راځي کنټرول زد سره ٹھیک شو کنټرول زد سره واپس هډن اوکې ان شاء الله کلیر وي ها یاد بوي یو دا طریقه ده یا چې چیرې تاسو دلته وګورئ نو دلته موږ سره ټیکس اوس نه پرینټ کیږي بیا په دې پرینټ کې آپشن کې باقاعده مختلف آپشن دي زور د وینم دلته چې پرینټ هډن ټیکس دلته بلار شي ګورئ پرینټ آپشن ته بلار شي پرینټ هډن ټیکس اوکې کما دا وګورئ اوس موږ چې کوم هډن ټیکس دی هغه رااله پرینټ کوي کلیر اور حالزه دا بیا دا کلیر به کنه ان شاء الله دې د پر وسه مشکل نه وي ٹھیک شو راځو وایو ډیفالت دا ډیفالت بٹن موږ سره بار راځي اوس یاد کړئ مشکل مخکې به بیا مشکل نه ٹھیک شو ډیفالت بٹن څه کار کوي لکه تاسو ګورئ دلته ما یو نوې ډاکومېنټ واغستو ټیک شو اوس مې دلته سلیکل کومه دا اما کا سټایل دی کنه دی زوړ زه راځم ګوره دې مې مثلا دا مې سلیکټ ک او دې ته مې دا کلر ورک دا مې وته سایز ورک دا مې وته ډیزاین ورک کلیر دا سم ډیزاین ورک کلیر لکه موږ پکې خپل یو سټایل موږ جوړ کو خو کلم چې یو نوې ډاکومېنټ واخلم نو تاسو ګورئ واپس اما کا زوړ سټایل ترازی کنه راځي کلیر ډیفالت بٹن څه کار کوي چې کله زموږ دلته یو سټایل خوښ شي لکه ډیفالت بٹن ډیر اهم رول ادا کوي ٹھیک شو کم سیټینګ چې تاسو جوړ کړئ نو هغه تاسو لا عادي حالت کې جوړئ څه تاسو ته عادي حالت ته تراوري لکه مطلب دا دی دا څه کوي لکه تاسو یو افیس کې کار کوئ ٹھیک شو لکه زه افیس کې کار کوم او زه په نارمل ټیکس باندې کار نه کوم لکه زه دا څه کوم ګوره زم چې زه افیس کې کار کوم او الته چې کوم زه ډیزاین یوز کوم نو هغه یوز کوم سو دا یو ډیزاین یوز کوم کلیر او سایز کوم یوز کوم سایز 20 یوز کوم کلر چې کوم دی هغه موږ کوم یوز کوو هغه ریډ یوز کوو کلیر اوس ټیک دا زه په دې باندې کار کوم ښکاری کنه هغه ډیزاین دی کنه دی یو پیراګراف والے هغه سټایل دی کوم چې ما خوښ کړ ټیک شو خو کچاري سبا زرا شمه اوس کوم سټایل جوړ ک خو چې سبا را شمه نو واپس موږ سره هغه نارمل ټیکسټ دی نو دا خو ډیر مشکل دی چې بار زه کوم زه دیم چې زه یو ډیزاین جوړوم زه یو خپل د فونټ ډیزاین جوړوم او هغه د بیا مو سره شي عادي حالت کې وي لکه مثلا زه تم چې زه کوم سټایل چوز کوم دلته تاسو دا وګورئ دا مشه ټیک شو بورډ یوز کوم او سایز چې کوم دی هغه موږ سو یوز کو 14 رنگ زما چې کوم دی هغه زه تم چې زه رنگ یوز کوم مثلا دا گرین او انډرلاین هم یوز کوم یا انډرلاین ضرورت نشته بهر حال خو دلته چې کوم آوټلاین به صرف یوز کوم کوم یوز کوم آوټلاین به یوز کوم یا آوټلاین به یوز کوم دا یوز کوي ٹھیک شو او دینه پس وو کما اوکې کوم نو دلته براشي کنه خو زه تم چې سر ډیفالت دا چې کوم سیټینګ ما کړی دی دا مون سره سره عادي کا ډیفالت د دینه پس براشي تاسو ته وي ډو یو وانټ ټو چینج ټو افیکټ آل نیو ډاکومېنټ بیس آن نارمل ټیمپلیټ زه تم چې یس دینه پس تاسو ګورئ اوس کچاري زه دا پروګرام بندم کوم دا ګورئ تاسو کنټرول ډبلیو سره پروګرام می بند کړ لس ورځې پس را علمه یا مثلا په سبا را علمه خپل پروګرام می کولاو کو د ورډ پروګرام او زه چې کوم لیکل کوم دا وګورئ تاسو از ایکوال ټو رینډ
ګوره هماغه ډیزاین دی که نه کوم چې مونږ هلته خوښ کړی و یاد وي که نه اوس که چېرې زه نوی ډاکومنټ واخلم هم زمونږ هماغه ډیزاین څه وي کوم چې مونږ چوز کړی ډیفالټ بټن کې دا کمال دی جی आउटलुक ईमेल के यार बखना वाड़ आउटलुक तो यूज के हाँ डेर एडवांस है हाँ دا زمون چې کوم دی ګوره تاسو ګورئ نارمل ټیکس نه زمون کوم هغه سټایل جوړ شو بیا به زه تاسو ته دې ځای کې دا سټایل وایم دا زموږ سټایل دی ښکاري تاسو ته که نه ټیک شو دا به بیا وایو خو زموږ چې کوم نارمل ټیکس و نو هغه کوم ته کنورټ شو بیا موږ چې کوم خپل سټایل جوړ کړو دې ته کنورټ شو یاد وي که نه واپس خپل عادي حالت ته راولو زه وایم چې موږ ارایل یوز کوو ارایل रेगुलर साइज 11 यूज को ऑटोमेटिक देना पास सिंपल अब बस वापस से वो डिफॉल्ट यस मुदाब वापस सराशी आदि हालत तबराशी याद भी करें इंशाल्लाह उस मुश्किल बने था क्लियर दे पूरी ओके जी कम टू द नेक्स्ट कमांड एंड नेक्स्ट कमांड इज कैरेक्टर स्पेसिंग ये मैंने टन कम रिकॉर्डिंग शुरू है कना सी लगता है यहां से शेर खाजी राजू सर था फॉन्ट था कैरेक्टर स्पेसिंग कैरेक्टर पे जाने कैरेक्टर स्पेसिंग जमुक द कमांड नुम दे सो कैरेक्टर स्पेसिंग एनी टेक्स्ट आर कॉल्ड सो कैरेक्टर या सॉरी एनी अल्फाबेटिक are called so character स्पेस से तो वेरी स्पेस हो पे जाने का ना फासिला स्पेस बस फासिली तो वही नो ठीक शो अंदर बार को जो फासिले तस्वीर करो स जुदा वाले सही है डिस्टेंस स्पेस मतलब से डिस्टेंस ठीक है आओ सही देखा दा बस कार के राजू सिंपल से था कैरेक्टर स्पेसिंग दा जमो द कैरेक्टर द एबीसी या कम ची से लिखल कड़ी हुई दा टेक्स्ट लिखो ददी पमेंस के बमंग लसरा वाली फासिला बरावली से बरावली फासिला बरावली राजू कार पे को बोलता न्यू डॉक्यूमेंट वाला ठीक है मादल द टेक्स्ट लिखो बजे सेंटर के लिए मसलन मा लिखो सो अफगानिस्तान ठीक शो अफगानिस्तान में लिखो और दा टोल दलता मंगा वैल्यू कना कम केस आ पर केस तमे वाड़ो साइज लग ज्यादा कंट्रोल सी और कॉपी में देवांग इस्तला आदिना पास एंटर कमा कंट्रोल वी तासु गोरे द्वाड़ा यौ शांति दी कनेरी सफरक पकेस्ता निष्ठा जवाड़ में दा टेक्स्ट में सेलेक्ट साइज ददी सुमरा दे 36 और दरी साइज सुमरा दे जरा आजम जो तो है मुसरा कैरेक्टर स्पेसिंग दरी पमेंस की सरा वलू फासिला रावलू पहले ऑप्शन दे मुसरा स्केल स्केल से कार कई स्केल लगा रबड़ ने भी रबड़ द रबड़ यो खपल साइज वी करा हुकले सीधा मंगा से ड्रैग को नो दागे का साइज टेंपरेरी बेस माने सेवा की कने सेवा की नो स्केल मुंगा दा से राखलो द पारा दा टेक्स्ट बमुंगा से को दा से राकागो ने बे साइज सेवा कीगी ठीक छो वो सिर्फ दा से टेक्स्ट पर राखल शक्ल के दा कीगी दा जमन 100% नॉर्मल वी सो तम ची यो निम सेल्फी सदा दा से कदा से स्केल का कश का ओके कमा तासु गोरे तासु दा से साइज अमागा दे डिजाइन अमागा दे खो सिर्फ और सिर्फ दासे शो दासे कश दासे रबड़ चिराग कर शिकारी कना बिया तो गोरे नॉर्मल न 200% ओके कमा दा गोरे नॉर्मल से शो कश याद भी करें इंशाल्लाह मुश्किल होने नष्ट कना जो तो मेमा چې دا 100% نه 100% वापस आधी हालत دا ګره دوړ یو شان شو کنه شو مره مې خراب پر جسمه ډېر خپل आवाज دی اوکے جی ډونټ مایند خاجي رازو زه تم چې نه دا لکه مثلا که زه پرسنټیج کوم منو سبا کیږي سکیلینګ ګره نزدیکیږي کنه ټیک شو لکه مثلا دا سی راخ کوي او کدا سی ان شاء الله کلیر وي یاد به کنه आसान देखा स्केलिंग د پر استعمالي اوکے ګوره د دې سره تاسو غور وکئ اوس په دې او سپیسینګ کې فرق شته ها ګوره تاسو دلته وګورئ کنه دا صرف دا ټیکس راکاږي د دې په مینس کې فاصله نه زیاتې ها دا وګورئ کلیئر اوکے جی رازوبل کمانډ د سپیسینګ موږ سره دا نارمل دی په دې کې موږ سره دوه کمانډز دي ایکسپینډډ او سو کنډنس
एक्सपेंड څه ته ویل شي एक्सपेंड مين پلاول کولاول کلر کله چې موږ وغواړو چې په دې A F G H A N I S T A N د دې په مینس کې فاصله ورلګه دا لاسونه دي کنه تاسو ګر دي لاستا او دا زمونږ یو حروف دی دا بل دی او دا د یو بل نه جدا کو نو this is called so spacing کې so expand means کا یو بل لره کا سمپل دی باندې کلیک او دلته مونږ د دې فاصله ورکو څومره په کار ده زه دیم چیرې تقریبا دا چې فاصله ورکې دومره څومره تاسو خو خوي پوهیږئ کنه مثلا بدا 15 ډیر ده او دنه پسې اوکې کما دا وګورئ تاسو دا ټیکس دی یو بل نه دا الفابیټک دی یو بل نه لګلری شو کنه شو بعض اوقات اکثر ضرورت راځي ها که تاسو کوئی دا ټیکس یو بل نه لری کګوره لګ نورم زیات کما اوکې دا وګورئ وردا A F G H A S وردا څخه ته یک بیل لیکل شوی دا څه کاری کنه کاری ټیک شو نو دا شان تاسو کولای شئ چې دې په مینس کې څور کوي فاصله ور کوي یاد به کنه ان شاء الله ایکسپاند معنا څه کولو کولاول او بل مو سره دې څه کنډنس مطلب څه کا یوځه کا څومره چې دا فاصله مثلا ګوره دا کنډنس کومه نارمل اوسه دلته تاسو ګورئ اوکې کما ګوره سایز می زیات ور کړو دا به زیات یو بل سره یوځه کی دا څه کاری کنه ٹھیک شو منګه اردو کې وته اوس پته نه لکه جکړنا یو ته سکړنا یو څه چې راځي راټول شي سکړنا ٹھیک شو هغه ته یاد وای کنه ان شاء الله مشکل خو نه ده کنه لکه او زه څه واړم نارمل حالت واړم اوکې کما دا وګوره دواړه واپس نارمل حالت ته راځي کلیر اوکې دی راځو بل له مو سره پوزیشن دا څه کار کوي دا امامه غشان کار کوي لکه څنګه چې موږ سره سبسکرایب او سوپر سکرایب کوي لکه خو یاد ساتئ دی موږ یو خاص سایز ورکول شو یو موږ سره رایز دی او یو موږ سره لوور دی رایز مطلب بارا او لوور مطلب څه لاندې ښکته کلیر لکه بعض اوقات اکثر تاسو ګورئ ځلی کما چې A F زګور دا A ملي کړي دی ګور دا ز بورډ کما چې راشي بورډ میکا یو خاص ډیزاین ولور ټیک شو اوس تاسو دا A وګورئ د A لږ بدل رنگ ورکوم چې پته ورګي ټیک شو زه دویم چې دا A دی په خپل ځای خدا دا چې موږ سره کم ښکاری نو دا ما سره سکه لګي بارا کړی دی نه لګي سکه موږ سره بارا کا دا وګورئ مثلا دا ډیزاین می دا سایز مو ته کم ښکاری کنه اوس تاسو ګورئ دا به سلیکټ کو او زه واړم چې دا سوکا ریس کا لګي معمولی بارا کا څومره برکما دته چې بس دومره ډیر دی ښکاری تاسو دیتا اوکې کما دا وګورئ تاسو دا A ته وګورئ او دا F G لاین یو دی ښا ګورئ زه بیا یې سلیکټ کوم دي دا پوره دا وګورئ تاسو لاندیم او باندې ګورئ دا وګورئ لاین یو دی ګورئ زه دا سلیکټ کوم نو دا A به مو سره سلیکټ کیږي لاین یو دی کړ دې سره په سلیکټ کوم نو دا مو سره سلیکټ کیږي خو صرف یو ډیزاین دی څه دی یو ډیزاین دی لکه مثلا ګورئ زه دا سوال مو سیدا لاندې کومه دي ځنه دا تر دې پورې دا وګورئ تاسو ریز نه سوکا لوور کا سمرا بس دومره ډیر دی اوکې کما دا هر دې د پاسه ګوره دا یو خاص سایز لري دا کار تاسو کنه دا یو خاص سایز لري کنه لري ټیک شو خو کچره مونږه دلته راشو نو دینه مونږه یو خاص فاصله ورکولې شو زه دیم چې دا برکه خو سمره برکم دا وګوروي دومره چې تاسو سمره خوخوي اوکې دا وګورئ تاسو دا وګوره اف دا سه ګډ وړ راوستل غواړي نو دا هم یو ډیزاین دی کلیر وای کنه ان شاء الله مشکل هونه شته کنه ٹھیک شو دا وګورئ ها بل مو سره د کرننګ فار فون لکه اوس مو سره دا سم معلومه واپس نارمل عادي حالت ته راوړو کې ٹھیک شو کرننګ فار فونټ لکه دلته مونږ راشو اوس د دې کې ولاړې ما اوس ما ته څه پته لګي چې زما د فونټ سایز څومره دی پته لګي پوینټ زما د فونټ سایز څومره ما سره کړه سمپل بدی چې کلیک کو نو تاسو وایي چې تاسو کوم کرنټلی سایز دی هغه څومره دی 15 لکه تاسو ګورئ دلته د دې سایز څومره دی شپږ درس دی کنه ٹھیک شو ښکاری کنه چې کله زه راشم او په دې کلیک کما نو تاسو وایي شپږ درس په دې زه ودرېږم دا څومره دی 28 دی کنه په دې چې راشم کلیک نو دا متسوي 28 او ډیفالت بٹن هغه کار کوي چې کوم سیټینګ تاسو دلته جوړ ک ٹھیک شو لکه مثلا ګوره دا سره راشي بعض وخت اکثر دا سټوډنټانو ته دا مشکلات راځي ښا دا وګورئ تاسو ځینې کما A B C D E F G H I J K L ٹھیک شو دا موږ لیکو اوس تاسو ګورئ دا یو بل سره څومره نږدې راځي کنه اوس مثلا بعض وخت اکثر دا سه مشکل راځي دا سه
یو کس چې کوم دی دا ایکسپینډ کړي دي او دومره ایکسپینډ کړي دي 10 درجه یا مثلا 15 وارزه او دینه پسې ډیفالت بٹن والی او دینه پسې یس کړي. اوس یو کس راځي لیکل کوي مثلا لیکي عبدل نو دا وګوره دا خلک ډیر لري راځي کنه عبدل جمیل نو دا وګوره دا خو ډیر ځت راځي هغه او یار دا څنګه چلې دا خو څه په دې باندې نه پوهیږم. نو یا ساتي چې دا څه قسم مثلا مشکل تاسو ته رالل ور A B C تاسو وګورئ کنه A B C D E F G ورا څومره یو بل نه دغه لري ور یو ډیزاین شانم ته جوړول شي یا مثلا کدا څه مشکل رااله نو سمپل راځي دلته تاسو ګورئ دا به نارمل کوي دینه پس ډیفالت دینه پس یس نو دا به واپس عادي حالت راشي ان شاء الله کلیر وي یاد وي کنه خانو خو به بس بل څه نشته کلیر اوګه جی دا زمونږه سو فون ټیک شو دا ریکارډ بس کو سٹارټ